بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمن سبق هذا قرآن كريم متعلق ته آيات كريمة ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دې ترجمه الف لام میم ترجمه په دې باندې الله پاک پويږي. نه الله نه ما سوا په دې باندې هیڅ کوم نه پويږي. دا حروف مقطعات دي. ذالک الكتاب دا کتاب چې دی لا ریب فيه دا سه کتاب دی چې هیڅ شک نشته دی په دې کې. هدى للمتقین دا هدایت ته دا آی کسانو د پاره چې کوم کې یری او سیره بچا کې د اندازي صفات الله پاک رسول ذکر کړی دي. الذين يؤمنون بالغيب الى اخره. نن سبق حدیث مبارکه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. پتا سټول کې د ټول نه بهترین کس هغه ده چې هغه قرآن مجید په خپل باندې وای او هغه بیا نور خلکو د خیم. کومنګ غواړو چې موږ په دې بهترین خلکو کې شمار شو. بکار دا چې موږ قرآن مجید څخه صحیح صحیح زده کو او دا ضروري نه دی چې ته ټول قرآن مجید یاد کړې یو حرف زده کې یو آیت زده کې نه دا هم په دې فضیلت کې سره شامل دي شي. مسنون دعا ده انا عبدك وابن امتك في قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمای دا دعا چې څوک غواړي دا غنه بغم لري کیږي او خوشحالانه به داغه وګديږي. مساله نن سبق دادا چې کم کس قرآن مجید شروع کوي تلاوت کوي راغي نو تلاوت دمخه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دا سنت یا قرآن مجید آیاتهم ده. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. بل دې سره دا خبره مونږ زین کې پکار ده چې موجود وي چې دا اعوذ بالله ویل سب د قرآن مجید خصوصیت ده. نور کومنګ سکار شروع کو یا حدیث شروع کو یا کتاب شروع کو یا بل سکار شروع کو د دنیا ناغي کې ممنګ صرف بسم الله الرحمن الرحیم بوایو اعوذ بالله بنوایو اعوذ بالله صرف او صرف د قرآن مجید خاصیت ده. الله پاک دې موږ عمل کول توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله.